نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته هاسته زموږ د علاقې ډېر زیات لوی مشر او ستر عالم دین د هغه چې کوم استاذ د هغه یو جین دی هغه یې پیری دی او د دغه پیري عمر تقریبا 200 کاله دی دی وایي چې زما استاذ دا په عراق کې دی هغه ما ته د دواړو جهانو سردار مبارک دا حدیث دا ویلی دی نو داسې حدیث دی چې د انسان څومره حاجات دي څومره ضروریات دي څومره مسایل دي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په دې حدیث کې د ټولو مشکلاتو د ټولو بیماریانو حل دا ښودلی دی څومره د انسان خواهشات دي څومره د انسان حاجات دي دا ټول ورسره محترمو دا پوره کیږي کوشش محترمو که چې ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده داسې وظیفه ما ته نه ښکاري چې تاسو ته ووایي ډېره زیاته پاورفل ده د ثواب په نیت مخکې سره شیر کړئ او په خپله وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د هغه په آل باندې په ټولو صحابه کرام باندې محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده د وظیفه ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته اعلی وظیفه ده ځکه دا وظیفه په ډېرو سندونو سره ډېره زیاته رښتونې او ډېره زیاته بهترینه ده او دا د دواړو جهانو سردار مبارک حدیث دی محترمو یاد ساتئ چې چا څومره حاجتونه وي د چا څونه مشکلات وي د هغې لپاره د محترمو دغه 2 رکعته نفل وکړي او د هغې نه بعد دې دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به ټول حاجات ټول مشکلات ټولې پریشانۍ ټول ټینشن او څومره چې محترمو غمونه دي دا به ټول الله پاک ختمه کړي او د سکون فضا به الله پاک دا قایمه کړي محترمو یو سړی به داسې ناممکن حالاتو کې ګیر دی ناممکن حاجتونو کې ګیر دی په داسې ناممکنه مشکلاتو کې ګیر دی دی دا وایي چې زما دا مشکلات د حل کېدو نه دي یاد ساتئ دا وظیفه ډېره زیاته سپیشل ده پکار دی هغه کسانو لا چې د چا حاجتونه پوره کېږي نه د چا مشکلات نه حل کېږي او داسې خبره هم کوي چې موږ ډېر وظایف وکړل دا کېږي نه راځئ د تاسو ته مکمل اجازت سره دا وظیفه ښایمه انشاءالله العزیز تاسو په ژوند کې یوه پیره وکئ الله پاک به ستاسو ټول مسایل مصایب دا به ختم کړي او څومره چې ستاسو حاجات وي دا به الله پاک دا پوره کړي که ستاسو حاجات د پیسو وي د مال او دولت وي الله پاک به ډېر زیات درکړي که ستاسو حاجات د رزق وي الله پاک به دغه پوره کړي که ستاسو حاجت د نوکرۍ وي الله پاک به ښکلې نوکرۍ درکړي او که دغه رنګ ستاسو حاجت د دیاړۍ وي د مزدورۍ وي یا دغه رنګ د پیسو د سوا کېدو وي انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول حاجات دا محترم پوره کوي د رشتې مسله وي الله پاک به ستاسو رشته په ښکلي ځای کې بهترین اعلی ځای کې دا محترم وکړي دغه رنګې امتحان کې د کامیابۍ لپاره ډېره زیاته سپیشل او ډېره زیاته اعلی وظیفه ده یاد ساتئ چې پوره جهان کې څومره د انسان حاجات وي انسان ډېر زیات کمزوری دی او حاجات ډېر زیات لري په د یوې وظیفې باندې محترمو الله پاک به ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي زموږ په ځای کې محترمو یو سړی دی او ډېر زیات قابل عالم دی او ډېر زیات قابل قدر دی دغه عالم دا وایي چې زما یو استاذ د هغه سړی دا پیری دی او دی وایي چې د پیري ماته دا ویلي دي چې زما کوم استاذ د دې استاذ ماته دا الفاظ راښودلي دي او د دواړو جهانو سردار مبارک حدیث یې ماته یاد کړی دی ماته یې ښودلی دی دغه پیری وایي زما عمر دا 200 کاله دی او زما چې کوم استاذ دا د عراق دی او هغه د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم نه اورېدلی دي یا د صحابي په ذریعه باندې اورېدلی دي یاد ساتئ د دې پیري عمر 200 کاله شو کېدی شي د دې پیري د استاد هم پیری وي او په دواړو جهانو سردار مبارک ایمان راوړی وي ځکه دی نقل کوي د خپل استاد نه او هغه وایي چې د کوم سړي څومره حاجات وي څونه مسایل وي
څومره مصائب وي څومره چې څه کارونه وي که نه نو دا سړی صرف 2 رکعاته نفل وکړي د تهجدو په ټایم کې صرف 2 رکعاته نفل وکړي او د هغې نفلو نه بعد دی 100 پیرې درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وی بیا د هغې نه بعد لا حول ولا قوة الا بالله دا د 1500 پیرې وی او بیا د هغې نه بعد آیت الکرسی دا د 2 پیرې وی او بیا د هغې نه بعد 100 پیرې درود شریف وی فرمای چې دوانو جهانو سردار مبارک فرمایلی دي چې الله پاک به د انسان ټول ګناهونه معاف کړي الله پاک به د انسان ټول حاجات پوره کړي څومره چې د انسان مشکلات د الله پاک به ختم کړي او دغه رنګې څومره چې انسان کې بیماری دي دا ټول بیماری به الله پاک د انسان نه د لر کړي محترمو دا یو حدیث دی او دغه رنګې دغه سړي څخه تقریبا نن زمونږ د یو کلیوال ډېر مشر سړی دی د هغه سره ملاقات شوی و د دې حدیث متعلق د هغه نن بیا تپوس کړی نو ډېر زیاته پاورفل دی او ډېر زیات زبردست دی یاد ساتئ د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د خولې مبارکې حدیث د محترمو اثر بلازمن کوي او انشاءالله العزیز ډېر زیات بهتر به وي محترمو الله پاکم خوشحاله آباد ساته کوشش وکړئ چې دا وظیفه په خپله باندې مو کوئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کوي ګاونډیانو سره دغه رنګې روریانو سره خویندو سره رشته دارو سره چې هغوی هم له داسې قسم له وظایفو نه خبر شي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته